نن په بونیر کلي په کوریا کې چې کوم دی نو مونږ نن د هارډبال کرکټ ټورنمنټ چې کوم دی وګټو په هغې کې چې کوم دی 48 ټیمانو او د بونیر پکې بالکل د نامور پلیرانو شکیلو پکې داسې پکې عثمان شاه او نیچو داسې بلا پلیرانو پکې خو نن زمونږ افغان کیمپ والا سره فاینل او هغه چې کوم دی مونږ 227 رنز کړو او هغه چې کوم دی نو فاینل په انصاف سپورټس کمپلیکس کوریا د آل کے پی کے هارډبال ټورنمنټ سر ته ورسېدو. په پینل میچ کې یوسفزای کلب ثوابی افغان کلب کیم کوگا ته شکست ورکو او غټه ټراپي یې په خپل نوم کړه. د پینل میچ مشر میلمه د مسلم لیگ نون رهنما امیرزیب خان، سید زرین خان او نورو میلمنو په کلاړیانو کې ټراپي او انعامونه تقسیم کړل. غټه ټراپي د ثوابی کپتان الطاف او وړه ټراپي د افغان کلب کپتان نواب جان وصول کړه. په ټورنمنټ کې په الراؤنډ کارکردګۍ سید نبي شاه ته د ښه لوبغاړي ټراپي ورکړې شوه. تقریب ته د وینا په وخت راغلي میلمنو په ښه ټورنمنټ د ارګنایزینګ کمیټې چیرمن مراد خان، سعود خان او امجد پرخر ستاینه وکړه. په ګڼه کې داسې کېږي خو ډېر په ښکلي انداز سره ګیم وشو. نو زه بیا هم دوی ته مبارکباد ورکوم. وخت کم دی، د بازیګر ټایم دی، بانګ ویلی شوی دی. زه ستاسو هم وخت نه ضایع کوم، میلمانه دا میلمانه به هم ځي. خو زه د دې خپلو مشر زما مشر خبره وکړه چې زمونږ هغه مشر نه دی راغلی، نو د هغې طرفه مونږ هغه یو انداز داسې وکړو چې مونږ په دې سټیج باندې یو ملګری د هغې د طرفه هغه کوي. نو زه د خپل طرف د خپلو ملګرو طرف نه د کمیټۍ دپاره د 40,000 روپیو اعلان کوم. میلمنو وویل چې لوبې د جسماني او ذهني صحت دپاره لازمي دي. میلمنو زیاته کړه چې آباد ګراونډونه د امن، مینې او محبت رشتې جوړوي. یوازې د ثوابۍ نه، یوازې د شملې نه، بلکې زموږ د ټول پاکستان میلمانه دي. نو الله دې وکړي چې مطلب دا دی موږ خپله میلمستیا د صحابو په هغه طریقې سره وکړو کومه چې مطلب دا دی حق لري. لوبې کو ذهني دي او کو جسماني د روغ صحت ضمانت دی. عمران بونیری، مندن نیوز، کوریا، بونیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ډومبۍ خو ارګنایزر کمیټې ډېر شکریا ادا کوم چې هغوی دومره یو غټ ایونټ جوړ کړی و. آل کې پی کې په ټورنمنټ کې 48 ټیمانو موږ پکې فاینل ته وتلو. یو د ثوابی ټیم وای سی سی افغان کیم زموږ خپل ټیم چې کوم دی فاینل ته وتیاسو. نو موږ فاینل وبایلو، نو هیڅ خبره نه، فاینل کې ګټل او بایلل پکې خامخا راځي. زموږ ټیم چې کوم ګیم وکړ په دې 48 ټیمانو کې یقینا چې ډېره غټه خبره ده. موږ په دې خپل ټیم باندې فخر کوو چې په داسې یو غټ ټورنمنټ کې موږ فاینل ته ووتلو.